بسم الله الرحمن الرحیم. نن زمونږه د یو نوي کتاب ابتدا ده، تسهیل النحو. د نحومیر حل دی، ټول نحومیر په دې کې حل شوی دی. په نحومیر کې صرف قواعد دي، مشقونه پکې نشته، د هغې اجرا او ترکیبونه نشته. په تسهیل النحو کې مکمل د دې نحومیر سبقونه دي، خو د هغې مشقونه ورسره دي. نو هغې مشقونه کې د دې نحومیر ټول حل دی، هغه د نحومیر په هغه مشقونو کې حل کړی دی. ټول په هغې کې اجرام ده او یعنی دا د کلمې درې قسمونه به هم پکې بیالی، بیا به په هغې کې ترکیبونه هم کې. نو هغه ټول په دې تسهیل النحو کې حل شوی دی. دا نحومیر اصل کې تسهیل النحو او نحومیر یو کتاب دی، خو په نحومیر کې ورسره مشقونه نشته او په تسهیل النحو کې ورسره مشقونه دي. نو انشاءالله العزیز نن به مونږه د تسهیل النحو اولنی سبق وایو. زمونږه د علماو، زمونږ د استادانو، زمونږ د اسلافو دا طریقه ده چې یو کتاب شروع کوي نو د هغې نه مخکې دعا وایي. نو راځئ چې مونږ هم دعا ووایو. الحمد لله رب العالمین، اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. اللهم يسر علينا هذا الكتاب ولا تعسره لنا وتممه لنا بالخير وبك نستعين يا فتاح يا عليم يا فتاح يا عليم يا فتاح يا عليم. اللهم صل وسلم على النبي الطاهر. ان شاء الله نن موږ د مصنف رحمت الله علیه مختصر غونډه حالات وایو. د مصنف رحمت الله علیه خپل نوم علي دی، علي، او د پلار نوم محمد دی، او د نیکه نوم علي دی. نو علي ابن محمد ابن علي، علي ابن محمد ابن علي، او لقب کنیت چې دی کنیت ابو الحسن دی. د دې علي د زوی نوم د مصنف رحمت الله علیه د زوی نوم حسن، نو د خپل نوم کنیت دا کېښودو ابو الحسن. نو د پوره نوم جوړ شو ابو الحسن علي. ابو الحسن دا کنیت دی، علي نوم دی، محمد د پلار نوم دی، او علي بیا د نیکه نوم دی. نو ابو الحسن علي، ابو الحسن علي ابن محمد ابن علي. او د لقب دی سید میر شریف، سید میر شریف. او دته سید السند هم وایي، سید السند هم ورته وایي. دا د سادات خاندان نه دی، د سید خاندان دی، او دا په جرجان کې پیدا شوی دی، او د په 740 هجری کې دا پیدا شوی. مصنف رحمت الله علیه چې دا چا دا نحومیر لیکلی دی، دا په 740 هجری کې پیدا شوی دی، په 816 هجری کې بیا وفات شوی دی. نو ټولې 75 سال او تقریبا 15 میاشتې او 14 ورځې عمر دی. خو مشهور په دې دی چې 76 سال عمر دی، څه کم 76 سال عمر دی. نو دا زموږ د مصنف رحمت الله علیه مختصر غونډه حالاتو. مصنف نوم میر سید سند، په دې باندې مشهور دی، میر سید سند یا میر سید شریف، میر سید شریف. جرجانی ورته وایي ځکه په جرجان کې پیدا شوی. کنیت ابو الحسن دی او نوم علي دی، د پلار نوم محمد دی او د نیکه نوم علي دی بیا دوباره. نو د پوره نوم شو ابو الحسن علي ابن محمد ابن علي، ابو الحسن علي ابن محمد ابن علي. او تاریخ پیدایش 740 هجری او تاریخ وفات 816 هجری ده، او ټول عمر تقریبا 76 سال دی. ٹھیک شو جی، څه کم لږ غونډه کم 15 میاشت 15 یا کاله 15 میاشتې 14 ورځې عمر دی. خو مختصر او تقریبا علما د 76 سال عمر یادوي، 76 سال چې 6 کاله عمر دی. دا د مصنف رحمه الله مختصر غونډه حالاتو. د ډېر کتابونه دي، او میر د لقب دی د مصنف رحمه الله. نو د نحو میر هم لیکلی، نحو د فن ته وایي، او میر د مصنف رحمت الله علیه ته اشاره ده. نو د یو نحو میر کتاب لیکلی دی، 500 نه زیات کتابونه د لیکلي دي. یو نحو میر لیکلی دی، بل لیکلی دی صرف میر، چې کوم کې دا میر راځي دا د مصنف رحمه الله لیکلی دی، د علي ابن محمد ابن علي لیکلی دی. نو یو نحو میر دی، یو ورپسې بیا صرف میر دی، یو ورپسې میر قطبي دی، یو ورپسې میر ساغوجي دی. داسې ورپسې نور کوم کتابونو کې چې میر راغلی دی نو هغه د مصنف د نحو میر مصنف رحمه الله دا لیکلی دی. نو نحو میر
دا چې کوم مصنف رحمه الله دی نو د اول دا کتاب ابتدای کړی ده په دې کې د حمد و صلات بیان کړی دی بیا د هغې نه پس مختصر د کتاب تعارف یې کړی دی او بیا د طالب علم ته خبرې کړي چې یاره تا دا 3 څیزونه یاد کړي نو ته به په دې نحومیر کې ډېر ښه وچلېږي او بیا یې ورسره ویلي چې یاره 3 څیزونه به او دا بیا د الله په توفیق سره انسان ته یادېږي نو ابتدای کړی دا د بسم الله الرحمن الرحیم نه نو دې کې ډېر بحث دی موږ پکې بحث نه کوو مختصر وایو بیا علما ځان لپاره کتابونه شرح کتی شي نو مصنف رحمه الله دا کتاب د بسم الله نه شروع کړی دی او الحمدلله نه شروع کړی بسم الله نه ځکه شروع کړی چې قرآن پاک سره نسبت شو او حدیث سره نسبت دی حدیث کې راځي کل امر ذی بال هر یو بهترین کار هر یو ذیشان کار هر یو نیک کار چې هغه د بسم الله الرحمن الرحیم سره شروع شي فهو ابتر هغه ډیر بهتره دی او که چېرته بسم الله سره شروع نشي نو هغه اقطاع او اجزم دی نیمګړی یعنی هغه بیا سر ته نه رسیږي او الحمدلله نه عموم کتاب شروع شوی دی نو د دې الحمد د قرآن پاک سره نسبت دی یو نسبت د قرآن پاک سره دی او یو ورسره د حدیث سره دی نو قرآن پاک سره نسبت دا دی چې قرآن پاک هم د الحمدلله رب العالمین نه شروع شوی نو دې مصنف رحمه الله دغه ترتیب باندې چې بسم الله قرآن پاک هم شروع شوی بسم الله د الحمدلله نه قرآن پاک شروع شوی دی او زمونږ د اسلاف ترتیب هم دا دی چې هغې د کتاب ابتدا هغه د بسم الله او الحمدلله نه کوي نو الحمدلله چې دې کې حدیث دی کل امر ذی بال لم یبدا بحمد الله فهو اقطع واجزم چې څوک یو عظیم شان کار شروع کوي او د الحمدلله پکې اونه وای نو دغه دومبوریده یعنی نیمګړی کار وي نیمګړی وي هغه سر ته نه رسیږي نو دا خو لږ مختصر تعریف مې راته دغه وکړو بیا اوس موږ دا خطبه وایو الحمد معنا ټول تعریفونه الحمد ټول تعریفونه په دې کې د الف لام څه دپاره دی بالکل چیرته نه کوم دې سره الحمد ټول تعریفونه لله د الله جل جلاله دي ټول تعریفونه د الله لپاره دي یا ټول تعریفونه د الله دي رب چې پالون کې دی رب معنا پالون کې پرورش کوون کې العالمین د عالم جمع ده عالم جهان ته وي او عالمین ډیر جهانونه دي عالم ملائکه عالم انس عالم جن دا ټول عالمونه دي نو د عالم جمع عالمین دی ٹھیک شو نو ټول تعریفونه د الله جل جلاله دي چې د ټولو جهانونو پالون کې دی والعاقبت عاقبت بدلی ته وي انجام ته وي للمتقین د متقیانو لپاره والعاقبت للمتقین او انجام د متقیانو لپاره دی د متقیانو انجام نو ګورئ انجام خم کېدی شي بدم کېدی شي د بدکارو خلکو لپاره انجام عاقبت ډیر خراب وي د نیکانو خلکو متقیانو انجام بهتره وي نو دلته کې دا الف لام دته عوضیم وي یا دلته کې دی خیر العاقبت یا حسن العاقبت ته بدلته کې خیر یا حسن مضاف هغه محذوف روباسي نو خیر العاقبت بهترین انجام حسن العاقبت خسته انجام للمتقین د متقیانو لپاره متقی د متقی جمع متقیان دي متقین دي متقین د متقی جمع متقین دي متقی هغه کس ته وایي چې ځان د هر قسم ګناهونو نه ساتي او هغه ته متقی وایي والصلاة او درود والسلام او سلامتیا دی وي درود او سلامتیا دی وي علی معنا باندې یا په خیر خلقه خیر معنا بهترین غوره خلقه په مخلوق کې یعنی په درود و سلام دی وی په مخلوق کې د ټولو نه غوره باندې څوک دی چې محمد صلی الله علیه وسلم دی په مخلوق کې چې د ټولو نه غوره او د ټولو نه بهترین او ټولو نه اعلی ترین دی محمد صلی الله علیه وسلم دی په هغه باندې د درود و سلام وي و آله او د محمد صلی الله علیه وسلم په آل باندې آل سره چې کوم حاضر دی محمد صلی الله علیه وسلم ته راځي دی د محمد صلی الله علیه وسلم په آل باندې دیم درود و سلام وي نو د آل نه مراد ټول متقیان او پرهیزګار خلک دي علما طلبا صلحاء دا ټول دي مراد دي اجمعین معنا ټول پټول اجمعین دا د آل د تاکید د پاره راغی آل کې ټول متقیان پرهیزګار رالل آل د نبی علیہ السلام اهلم یادای کور والای یادای بچیم یادای صحابیم یادای تابعین تبع تابعین علما صلحاء متقیان پرهیزګار
ښکلي طلبا یعنی متقیانو خلکو ته پرهیزګار خلک دا د نبي علیه السلام په آل کې شمار دي و اجمعین معنا په ټولو باندې دي په ټول آل باندې دي د نبي علیه السلام په ټول آل باندې دي درود او سلام وي ٹھیک شو جی نو دا مختصر معنا مې ورته درته خطبه وکړه اوس دلته کتاب شروع کو کتاب کې اول 3 خبرې مصنف رحمه الله د کتاب متعلق ویلي دي بیا 3 خبرې طالب باره کې کړي دي چې دا به دا خبرې یادوي ٹھیک شو جی نو اما بعد معنا ده د حمد دا حمد او صلات دا الحمدلله رب العالمین دا حمد دی او الصلاة والسلام دا سلامتی ده نو د حمد او صلات نه پس د اما بعد معنا ده د حمد او صلات نه بعد په دې اما بعد کې بیا ډیر باس دی موږ بالکل دلته نه چلو بدا معنا ده پوهشه بدا فارسی کې وایي بدا ته پوهشه دا دان چې دی دا د امر صيغه ده دا معنا ده ته پوهشه او دا با ور سره لګي نو بدا معنا ده ته پوهشه طالبہ طالبہ ته پوهشه ارشد یرشد ارشاد دا د فعل ماضی صيغه ده خو د دعا لپاره ده نو اکثر دا فعل ماضی لفظ کومه صيغه چې ده دا د دعا لپاره چې استعماليږي نو دا بیا د مضارع په معنی کې وي ارشدک الله دې تا نیکبخت کی الله دې تا ستاسو رهنمایي وکي الله تعالی دې تا نیکبخت کی ارشدک الله تعالی الله تعالی دې تا نیکبخت کی مصنف رحمه الله طالب ته دعا کوي اما بعد حمد صلات نه بس بدا پوه شي طالب جانا ارشدک الله تعالی چې الله دې ستاره رهنمایي کی ستاره الله پاک تعالی الله نیک کی کې معنی را چی ای معنی را دا ای کې ای مختصره ای معنی را چی دا کې معنی را چی ای معنی را دا مختصره معنی دا یو مختصر په فارسی کې دا ترتیب وي چې کله ته د یو سیز یعنی یو سیز یادې نو هغه سره به دا اوږده یا لګي لکه قلم ته وي نو ته یو قلم نو بیا به هغه سره ولګي قلمې یو قلم یا کتاب دی کتاب ته وي چې اوس ته وایې چې یو کتاب نو دې سره دا اوږده یاد ولګوه کتابې ٹھیک شو جی نو مختصره معنا ده یو مختصر او اصل معنا ده دی نو کې ای مختصر است چې دا یو مختصر کتاب دی چې دا یو مختصر کتاب دی مضبوط کلک ته نه وای خدلته مضبوط مراد دی لیکل شوی دی چې دا کتاب لیکل شوی در معنا ده په مونږ وای په علم النحو چې دا یو مختصر کتاب دی چې په علم النحو کې لیکل شوی دی علم النحو په باره کې لیکل شوی دی چې ای مختصر است چې دا یو مختصر کتاب دی مضبوط در علم نحو چې په علم نحو کې لیکل شوی دی کې معنا را چې مبتدی معنا را ابتدایي طالب علم ابتدایي چې لا نوې داخل شوی مدرسه کې نو هغه ته مبتدی وایي کې مبتدی را معنا را تا کې مبتدی را چې مبتدی تا بعد معنا ده رستو اس معنا ده نه اردو کې وایي سه بعد از چې رستو دا حفظ کولو حفظ معنا ده یادول چې رستو د یادولو د مفردات ځان لفظ بیل لفظ ته مفرد وای او د مفرد جمع مفردات دي نو دلته د مفردات نه مراد لکه جدار ارض شمس نفس دار دا ټول یادای غرفه نو بیل لفظ د یادولو نه پس لغت په عربی کې جبه ته وای او دلته د لغت نه مراد عربي جبه ده بعد از حفظ مفردات لغت د عربی جبه ځان له الفاظو د یادولو نه پس د عربی جبه د ځان له الفاظو د یادولو نه پس معرفت اشتقاق معرفت پیجندلو ته وای اشتقاق چې د مصدر نه مشتق شوی الفاظ وي د مصدر نه مشتق شوی الفاظ د مصدر نه چې کوم الفاظ راوخلي شوی اقا الفاظ چې کوم د مصدر نه راوخلي شوی هغه ته اشتقاق وای مشتقات ورته وای هغه مشتق شوی وي وضبط هم یادولو ته وای وضبط مهمات تصریف مهمات معنی ضروری مسئله او تصریف علم صرف یعنی مطلب د تلاله د علم صرف
ضروري قوانین یادای دلته مهمات تصریف نه مراد تصریف هم علم الصرف ته وایي او تصریف هم ورته علم تصریف هم ورته وایي علم الصرف هم ورته وایي ٹھیک شو جی نو دلته تصریف نه مراد علم الصرف دی په اسانۍ سره په کیفیت طریقې ته وایي په طریقه ترکیب جوړول راه معنی ده لاره نماید معنی ده ښایي نماید ښایي ٹھیک شو نو دلته نو ګورئ بیا که مقتدی را چې مقتدی طالب علم ته بعد از حفظ مفردات لغت د عربی ژبې د ځان له الفاظو د یادولو نه پس و معرفت اشتقاق او د مشتقاتو د پیژندلو و ضبط مهمات تصریف او د علم الصرف ضروری مسئلې ضروری قوانین ضروری صيغې پیژندلو نه پس با اسانی با کیفیت ترکیب په اسانۍ سره د جوړولو طریقه راه نماید لاره ښایي دا نحومیر داسې کتاب دی چې دا ابتدایي طالب علم ته چې د عربی ځان له الفاظ د عربی ژبې بیل الفاظ لکه جدار قلم کتاب سبوره غرفه مروحه دا ټول ځان له دې ته مفردات وایي چې دا مفرداتو یادولو نه پس و معرفت اشتقاق او د مشتقاتو د پیژندلو نه پس مشتق چې د مصدر نه کومه صيغه ګوره د فعل ماضي دا د مصدر نه جوړه شوې بیا مضارع چې دا د ماضي نه جوړه شوې ده او بیا اسم فاعل دا د مضارع د صيغې نه جوړیږي او بیا دغه شانتې اسم مفعول د مضارع صيغې نه جوړیږي اسم ظرف هم ته جوړیږي اسم علم ته جوړیږي دغه شانت ټول صيغې بیا دغه مشتق کیږي دغه ته اشتقاق وایي مشتقات ورته وایي چې د معرفت اشتقاق و لغت معرفت اشتقاق یعنی د عربی د لغاتو بیل الفاظ پیژندل او د مشتقات پیژندل و ضبط مهمات تصریف او د علم الصرف ضروری مسئلې یعنی ضروری قوانین یادولو نه پس په اسانۍ سره با کیفیت ترکیب د جوړولو طریقه ٹھیک شو راه نماید لاره ښایي و بزودی او زر تر زره بزودی معنی ده زر تر زره و بزودی او زر تر زره معرفت اعراب اعراب و بنا بنوي په د اعراب په اخري با باندې په پیش وې نو دا و پکې په خپل ادا کیږي و په بیا په فارسی کې نه وي د واو د ادا کولو ترتیب دا دی چې د دې واو نه مخکې کوم لفظ وي هغه باندې پیش وای بس دا واو پکې ادا شو نو معرفت اعراب بنا معرفت معنی پیژندل اعراب معنی معرب او بنا معنی مبني د معرب او د مبني او زر تر زره د معرب او د مبني پیژندل و سواد مهارت ته وایي تجربه ته وایي ملکه مهارت و سواد خواندن د ویلو خواندن معنی پړنا ویل توانایی طاقت ته وایي او دهت معنی د ورکۍ ٹھیک شو جی نو چې دا ټولې خبرې دې یاد کړې تا مفردات هم یاد وي مفردات لغت هم یاد وي ٹھیک شو جی او معرفت اشتقاق هم درته یاد وي نو ضبط مهمات تصریف دا هم درته یاد وي یعنی د ضبط مهمات تصریف نه مراد د علم الصرف قوانین یادوي با اسانی با کیفیت ترکیب په اسانۍ سره د جوړولو طریقه راهنمایت دا کتاب درته ښایي دا نحومیر درته ښایي او وبزودی او زر تر زره معرفت اعراب و بنا او معرب و مبنی به مو پیژنئ و سواد خواندن توانایی دهد و سوادی او مهارت ورکئ خواندن د ویلو مهارت او طاقت ورکئ دا کتاب خلکو له طالب علم له د ویلو طاقت او مهارت ورکئ ٹھیک شو نو دا د نحومیر مختصر مونږ تعریف مو کو خطبه مو ویلا د مصنف رحمه الله حالات مو یعنی داغه تاریخ پیدایش مو دا خبره مو کړي او بیا خطبه وشو دا داغه نه پس د کتاب مختصر تعریف کو کې مختصر است چې دا یو مختصر کتاب دی مضبوط در علم النحو چې په علم النحو کې لیکل شوی دی چې مبتدی طالب علم ابتدایي طالب علم ته
بعد از حفظ مفردات لغت د عربی ژبې د ځان له الفاظو د یادولو نه وروسته پس معرفت اشتقاق او د مشتقاتو د پیژندلو نه پس وضبط مهمات التصریف او د علم الصرف د قوانینو د زده کړې نه پس بآسانی به کیفیت ترکیب په اسانۍ سره د جوړولو طریقه راهنمایت دا کتاب درته ښیي راهنمایت لاره درته ښیي د دغې طریقې په اسانۍ سره د ترکیب طریقه درته ښیي دا کتاب او زر تر زره به اعراب یعنی معرب او مبني وپېژني معرب چې اخري حرف یې بدلیږي را بدلیږي د اخري حرف حالت یې بدلیږي را بدلیږي هغې ته معرب وایي او چې اخري حرف یې په ځای باندې وي هغه ته مبني وایي وسواد خواندن توانایي د حد او د ویلو طاقت او مهارت ورکوي دا کتاب بتوفیق الله تعالی د الله پاک په توفیق سره وعونه او د الله پاک په مدد سره نو دا زمونږه د تسهیل النحو یعنی د نحومیر اولنې سبق او ان شاء الله دینه پس په دویم درس هم تیاریږي بیا به د هغې نه پس مونږ مشق کوو په مشق کې به مونږ مفردات بیل یو لفظ مفرد هم پیژنو مرکب به پکې پیژنو ان شاء الله نو هغې راتلونکي درس پورې اجازه غواړو هذا هو المرام والله اعلم بحقیقة الكلام